په قران کې راغلی والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. دې لفظ د والضحى نه څه مراد دی؟ عزیزانو دې زمن کې دا لوی لوی مفسرین وګورئ تاسو. اوس مفسرین تاسو به څه وګورئ؟ علما به وګورئ. اوس تاسو داسې ورته ناست کې چې بس ما وویل او تاسو به منډه کې تفسیرونه کتل بشو. ما جمعه کې دا ویلی مال زما دا تقریر داسې دی لکه سړی دیوال ته لګیایي. مشکل شوی دی دا خلق شاید چې پې پوهېږي نه بلکل. یو لفظ د والضحى علما لیکي چې دینا د ساخت مال مراد دی. سحر دا د نور خطو ټیم چې دی دی ته ضحا وایي. علامه علوسی لیکلی دی چې نه والضحى نه مراد ځکه چې دلته الله قسم خوړلی دی نو قسم په ساخت مال باندې نه دی. د ضحى نه مراد چې دی مخ مبارک د جناب محمد رسول الله. والضحى زما دی قسم وستا په دغه خسته مخ باندې چې دا داسې مخ ته لکه په تیاره کې چې نور راوخېږي او رڼا شي. نو علامه علوسی وایي چې ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى اے بشار النبي. نو والضحى معنا ساخت مال مفسرین هم کړي لیکن علامه علوسی وایي چې والضحى زما دی قسم وستا په دې خسته مخ باندې والليل اذا سجى او زما دی قسم وستا په دې خسته او زلفو چې په اوږو یې خورې کې او د شپې غوندې تیاره جوړه کړي. یو لفظ لکه تیره جمعه مانا هغه یو خبره پاتې شو چې ماوی قرآن کی یو لفظ راغلی دی حین او یو سړی قسم خوړلی دی خپل دوست نه چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. حضرت عمر ته ورغی او ابوبکر صدیق ته او حضرت عثمان ته. دا خبره درته یاد ده تیری جمعې والا؟ سلورم ځل باندې په دریم ځل حضرت عمر ته راغی چې داسې چل دی هغه ورته تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه بیا کوه. دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یاره که خبره لږه نور هم اسانه شي. وی یا رسول الله ابو بکر ته ورغم هغه دا ویلې عثمان ته ورغم هغه دا ویلې عمر ته ورغم هغه دا ویلې استاد ته راغی هغه دا درې واړه راوغوښته چې درې واړه راوغوښته ابو بکر صدیق ورته څه ویلي چې څو کاله ورسره خبرې مه کوه. شاباس. ابو بکر صدیق نه تپوس کوي چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته ویلي چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه. هغه ورته ما سره دلیل جی د خدای قرآن. ما سره قرآن دلیل دی چې قرآن کې الله د حین مراد 40 کاله ویلې. وایا
ورته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان حين من الدهر اللہ فرمائی چې په انسان یو زمانہ راغلی و لم یکن شیء مذکورا چې پاغه وخت کې شیء مذکور ذکر موجود نو اس یا رسول الله دلتا دی آیات کې د حین نه مراد هغه سلويخت کاله خنبیر د آدم علی السلام دی چې د خنبیر د عناصر اربعو نه جوړ کړي شنو دا سلويخت کاله پروتو او سلويخت کاله پس بیا د آدم علی السلام دانچه جوړه شو نو دلته د حین نه سلويخت کاله مراد دی نو ما ذکر د تویل چې تا د حین نه قسم خورلې سلويخت کاله ور سره خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تم ټیک وي حضرت عثمان ته وی چې تا سره څه دلیلو چې تا ورته چې تر مرګ ور سره خبره مکو هغه ورته چې ما سره دلیلم دي د خدای قرآن وی وای آدم علیہ السلام چې څو وخت کې د جنت نه بار شو نو الله پاک ورته فرمایل چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین اے آدم تاسو د پاره په پزمکه کې زید قرار وی الی حین تر مرګ پورې نو دلته د حین نه مراد چې دا تر مرګ پورې وخت مراد ده نو ما د زکه د تویل چې تا د حین نه قسم خورلې نو تر مرګ ور سره خبره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تم ټیک وي حضرت عمر ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې په لندو پیراتاو شي چې تر ما خامه مکه وا خبره او بیا کوا هغه ورته ما سره دلیلم د خدای قرآن وای حضرت عمر ورته وی چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا خدای لرا په وخت د سبا او په وخت د ماخام کې نو دلته دی آیات کې حین لفظ راغلی دی د سحر نه تر ماخامه پورې وخت مراد دی نو ما ځکه ویل چې تر ماخامه مکه و بیا کوه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عمر تم ټیک وای هغه سړی وی چې حضرت زس چلو کوم ورته وی چې زما فتوا چې دا اغم د حضرت عمر په قول دا تر ماخامه ور سره مکه و بیا ور سره خبرې کوي اوس تاسو اندازه وکړئ یو لفظ حین دی په قرآن کې ذکر دی چرته سلويخ کاله مراد دی چرته تر مرګ پورې وخت مراد دی چرته د سحر نواله تر ماخامه پورې وخت مراد یو لفظ حین نو زما عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم اغا عظیم کلام دی او اغا بحر بے پایان دی چې تر قیامت پورې با دنیا پہ لګیاي او د دین بد عمل غلره روباسي لیکن د اغا شان او موج چې د اغا به کمیږي نه تر قیامت اوس جدید تحقیقات چې دي د زمانه اغه د قران کریم په ویناګانو باندې ریسرچ شروع کړي چې قران چې دا لفظ کړي دی دا تر کومه حد پورې صحیح دی قران چې دا لفظ کړي دی دا تر کومه حد پورې صحیح حیران بشي
कुरान करीम की द पैगंबर द शान और दागद रुतबे और दागद मकाम जिक्र कानो पर तस्दीक कोलो चिदा पैगंबर दे कानो राशि उगो रही मां सर यो काने दे पयोगर किरावते सफा लफ्ज की पीली किली दी मोहम्मद दुमरा काने दे और दासी पीली किली दी लका चाप के नक्श जोड़ करी मोहम्मद पकी उस बूटी राशि तास्तौख है पवनों की दवनो साख दासी जोड़ दे लंड उगत कम ज्याद काग की